کم ځایونه چې د ګناه مرکز دي که دا قوم صحیح مسلمان شي او د ګناه د مرکز قطع تعلق وکړي ته وګوره چې هغه مرکز په خپله ختمېږي که نه هغه په خپله ختم شي. مثلا یو دکاندار دی هغه شراب خرڅوي که دې قوم د هغه نه د شرابو اغستو تعلق پرېښو هغه به په خپله دکان کې شراب څښا شي او کاروبار به پرېږدي. دا بایسکوپونه دي که دې قوم او زمونږ بچو د دغه ځای قطع تعلق وکړو او نه ورتله تاسو وګورئ په دې بایسکوپونو کې به سپیغات د هرې ګناه مرکز چې دی د هغې ګناه د دې قوم ده ځکه چې دا قوم هغې ګناه له هوا ورکوي ورځي سرپرستی کوي پیسې ورکوي نو د هرې ګناه مرکز چې دی هغه دې قوم ژوندی ساتلی نو ګناه د جوړونکي به وي لیکن لوی ظالم چې دی هغه دا قوم دی دا خلق اوس دا 2-3 ورځې وشوې چې په فرنټیر پوسټ اخبار کې یو بیان شایع شوی لویه لګوله ده زما عزیزان د دې بیان بنیاد معلومول پکار دي که دا بیان یو سازش نه و نو بیا به زه دروغجن یم بیا چې دا بیان چا ورکړی دی هغې کې دومره ګنده لفظ ویلی دی چې هغه زمونږ په خوله نه راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق یې مونږ ووایو اوس د هغې بنیاد معلومول پکار دي او بیا دا بیان چې چا لګولی دی په اخبار کې هغه له داسې سزا بر سر عام پکار ده چې د خدای دا ټوله دنیا یې وګوري تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ تاسو له نورې خبرې اخبار دپاره نه وي چې اوس د پیغمبر متعلق د هټلر لفظ ویلی دی هټلر د جرمني هغه سړی چې و چې ډېره دنیا قتل کړې وه دا لفظ یې د رسول الله متعلق ویلی دی او دې قوم هغه اخبار کتلی بیا په دې نورو اخباراتو کې وګورئ د اخبار په دې منځ کې چې کومه رنګینه صفحه اوس دوی خدا خبره کوي چې توهین رسالت شوی دی ټیک ده توهین رسالت کا کافر بچی وکړي نو ما ته تیز ګیله نشته خو د کافر بچی دی که نه کافر خو بار فارسوي اوس په ټول پاکستان کې د پاکستان ښځې توهین الله کوي که نه کوي وایئ تاسو په ټول پاکستان کې نو په ټول پاکستان کې د ښځو فوټوان
په اخباراتو کې شایع کېدل ښځو ته الله ویلي دي چې قرنا فی بیوتکن تاسو په کور کې کېنئ بار مه وځئ او دوی بار ګډېږي دا ډمې او فوټوانې په اخبار کې راځي نو د خدای بې عزتي شوه که نه په دې ولې جلوسونه نه وباسئ بیا د معززینو ښځې د شریفانو ښځې د وزیرانو ښځې د صدرانو بادشاهانو ښځې د هغې فوټو به په اخبار کې راشي تاسو پرون په دې ملک د سرې شونډې نری غاړې حکومت لاندې نه اوسېږئ مونږ ملیان ورسره ملګري نه د سرې شونډې نری غاړې حکومت وکړه نه دا دله قوم به در باندې بیا راولي بیا به راولي در باندې نو توهین الله کیږي هغې لیچام هوا ورنکړه څه چل دی اخبار کې راغلی دي توهین رسالت شوی هره ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کی هره ورځ کوم شی چې ګناه ده ورشئ په حیات آباد کې وګورئ د مازدیګر په ټیم کې چې د ښځو او د جنکو سال جوړ کړي دا قوم به اوس مونږ وایو چې د امریکې دغه پرېږدئ سرخي پوډر پرېږدئ او د امریکې دا پرېږدئ او دا پرېږدئ او دا پرېږدئ دا کړته پرته خبرې دي زه په ایمان درته وایم او بیا درته په ایمان وایم چې تر څو پورې په پاکستان کې کمپلیټ طور د الله نه یریدونکې مسلمان نه پیدا شوی تر هغې پورې به د دې ملک حالت نه ټیکي دا به نه ټیکي دا به همداسې شرمېږي رسوا کېږي به پخوا ګیرخریالي په نالت و اوس ګیر والا په نالت دی پرون مې مخې ته تېرېدو په سکوټر دومره سپینه ګیره وه یو درې منیزه بوجه یې په ځان پسې کېنولې وه سپینه ګیره نو را سره څوکونه نو مال دې ډله تاسو ته وګوره چا درې منیزه بوجه یې رستو کېنولي چا دوه منیزه بوجه یې رستو کېنولي چا شل سیریزه بوجه یې رستو کېنولي دایمي ژوند چې دی هغه خو به د آخرت وي د دنیا ژوند چې دی هغه خو یو مېلمستیا ده یو شپې دوو ته راغلي وي دایمي ژوند چې دی هغه خو به د مرګ نه وروسته شروع کېږي اوس هغه دایمي ژوند چې دی هغې دپاره کار هغه په دنیا کې بکی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا او مزرعة الاخره دنیا چې دا د آخرت د پاره د کروندې ځای دی آخرت له چې څه کار کېږي هغه په دنیا کې کېږي او د مرګ نه وروسته به بیا دی نو که غنم دې کرلی وي او که جوار دې کرلی وي او هر څه دې کرلی تاسو وګورئ اوس د مسلمان حال وګورئ چې د هغه ژوند هغه دې وخت کې څه کړي لګیا دی او څه کوي زه درته په ایمان وایم چې زمونږ دا ژوند چې دی دا یو فراډ او دوکه ده دا د اسلام نوم چې دی دا زمونږ دکانداري ده
اسلام چې څه غرض د پاره دی هغه نن مسلمان نه کوي، نه خواص کوي او نه عوام کوي. قرآن کریم تاسو وګورئ، هر خبره څومره په مشفقانه انداز کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخر دمه پورې پرې خل نه دا خلک، اخر کې چې ډېر ستړی شو نو الله ورته فرمایل چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دا داسې خلق دي چې که یری او که نه یری دا ایمان نه راوړي، دا سمیږي نه. اوس زه تاسو ته ایمانی یم چې په دې خپل ملک کې زما طبیعت ته اوس دا شی اپیل کوي. کوم شی چې ګناه ده